بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. پروګرام د نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګرانو اوریدونکو، دنیا کې یو څو ملټي نېشنل کمپنیان دي او دغه کمپنیانو د دنیا په معیشت باندې غلبه ده. دغه غلبه سرمایدارانه نظام د ارتقا یو فطري نتیجه ده. چونکه دا ملټي نېشنل کمپنیان خپل انفرادي د منافع په لالچ کې داسې یو کلچر جوړ کړی دی چې تاسو ته د هغې مصنوعات غیر ضروري او غیر دانشمندانه سره استعمالوي. لالچ کې داسې یو کلچر جوړ کړی دی چې تاسو د هغې مصنوعات ارادتن یا غیر ارادتن کو تاسو ضرورت دی او کو نه دی تاسو هغې استعمال کوئ. دغه کمپنیانې د خپل مصنوعاتو د پاره یو غیر فطري ډیمانډ جوړ کړی دی. بیا موږ ټول خلک د هغې په دام کې گیر شو او هغه څیزونه بهتریغ استعمال شروع کړو او هغه کمپنیانې هم د نوي ماډل، د نوي ورژن، د نوي پراډکټ په نوم باندې بار بار ستاسو باندې خپل څیزونه خرڅوي او خپل منافع کې اضافه کوي. د دې په نتیجه کې موږ خپل مقامي کلتوري سند خراب کو یا ختم کو او دغه ملټي نېشنل کمپنیانو یا داسې کمپنیانو چې هغه زموږ مقامي او لوکل انډسټري تباه کړي او هغې مخکې راشي. ګرانو اوریدونکو، زه به تاسو ته یو ورکوټ شان مثال درکم. کو تاسو وګورئ نو زموږ په ګرمۍ په موسم کې د خپل مېلمه ته د راتلو سره کولډ ډرنکس پیش کو، خو د خپل علاقې سوغات ورته نه پیش کو، د خپل کور لسی ورته نه پیش کو، د خپل علاقې د ګوړې شربت ورته نه پیش کو. دغه شان بلا شیزونه داسې وي چې هغه موږ هغې ته پیش کولی شو او موږ هغه نه پیش کوو او دغه شان د ملټي نېشنل کمپنیانو څیزونه هغې ته په فخر باندې دغه کو چې کم د صحت دپاره هم نقصان دی وي او دا زموږ د کلچر یو داسې حصه جوړه شوې ده چې حقیقي معنو کې دا زموږ کلچر نه دی. ګران اوریدونکو، پروګرام ته وړاندې کېدو نه مخکې به زموږ ریپورټر افضل مومن د پښتونخوا ریډیو دپاره دې حوالې سره یو ریپورټ تیار کړی دی. راځئ چې لومبې هغه ریپورټ وورو. حیا ته اوس راته ووایه که نه، ته د پاکستان شډل بډل شیزونه خوښې که بار ملک؟ د پاکستان شډل بډل شیزونه خوښوم. وجه څه ده؟ بس دا زما د خپل مل شیزونه دي، دا په دې وجه خوښوم. حیات الله د پیشې په لحاظ خو زمیدار دی، لیکن په خپل وطن او قام مین دی. د خپل ملک سره مینه کول یو فطري عمل دی او چې کله یو تن کې دغه جذبه په موجود وي نو بیا ورته د خپل وطن هر څیز ګران او قدرمن وي. خو زیاتره خلک د خپل ملک کلتوري او ثقافتي څیزونه نه خوښوي او نه یې استعمالوي، ولې د خپلې سیمې او علاقې روایتي خوراک څښاک ته هم څه پاملرنه نه کوي. په دې اړه د عام خلکو رای معلومولی شي چې آیا هغه کومې وجې دي چې یو تن د خپل ثقافتي او کلتوري خوراک څښاک او نورو څیزونو استعمال نه یقیني کوي. چې مونږ د نن څو کاله مخکې زه ته خبره خپله وکړم نو چې میلمه به راغی نو مونږ به هغه له داسې وکړو چې چای به مو له په خپلو پویو کې پوخ کړو، بیا به زموږ کره چرګو انډې وي، هغه به مو ورله ویشولې، هغه به مو ورته مخې ته کېښودي او که چېرته داسې وخت به و چې د ناشتې ټیم به نو پراټې به مو له یو دوه پخې کړي، هغه به مونږ میلمه ته کېښودي. او د هغې نه بعد بیا که میلمه پاتې کېده نو مونږ به ورته اکثر بس هغه چرګ به هم زموږ په کور کې وه به ورته مونږ راونیو او هغه له به ښه کورنی چرګ حلال کړو. اوس که تاسو یو طرف ته وګورئ نو کورني چرګ پسې خو خلکو سترګې راوتې د سره میلاویږي نه. هغه کلو کې خلک اوس هم اوسېږي، هغه بانډو کې خلک اوس هم اوسېږي، خو هغې بس پته نه لګي په مونږ باندې بارنی اثر داسې دغه شو چې ټول پارامي چرګانو ته مونږ پاتې شو او سویټو ته
دا شیزونو ته موږ پاتې شو هغه کم د ګوړې شربت به یا به زموږ د غنو والته شربتونه به خپل هغه جوس پکې د هغه شیزونه ټول موږ هیر کړه. اوس خو ډېرې پیسې هم پې زموږ نه لاړې شي او سیس هغه راوړو چې که څه سوچو کې نو ټول خلک دې بې وخته بیماران هم کړه ځکه چې موږ ته دغه نه دی معلوم چې دې کې سا چولي دي څه پکې نه دی چولي او زیاتره خلک خو په دې هم نه پوهېږي چې دا ایکسپایر دی او که نه دی خو بس راوړي او سکي. ښاریو نه علاوه د کلیوالو سیمو هم دا دور دستور دی چې میلمه راشي نو میلمه ته د کلي کور غشې زنانه نه وړاندې کوي. دا دور دا رواج جوړ شوی دی حالانکه پیدا موږ ته په دې خپل ذاتي چې کوم خپل کورنۍ پیدا دی کې زیاته ده خو دا رواج دی او دور د دستور دی او بل میلمه هم دغه شی نه خوښوي. دغه امپورټډ او دغه کیمیکل دغه شی نه زیاته طرف ته توجه کیږي او میلمه مو یا ما کې خدا مالې دا شی چکن بروست کو مالې دا شی بروست کو مالې دا شی بروست کو دا کو نو دغه کلیوال چې کوم شیزونه دي زموږ کلتوري یا ثقافتي هر یو هغه چې کوم دی د ګوړو شربت د صحت لپاره هم دغه د صحت په ګټه خطه هغه کېږي. چې د یورپ نه وروره موږ متاثره یو ډېر زیاته موږ نه خپل مشرق خپل کلچر خپل دغه هر څه دغه کړی دی. اوس که زه یو سړي ته وایم چې ته ژبه خپله سوچه که نو سوچه ژبه نشته. که دغسې یو سړي ته مونږ د ثقافت په لحاظ سره ورته مونږ د لباس خبره وکړو نو هغه شی نشته. دغسې ټول څیزونه چونکې د یورپ هوا لوځولي یو د هغوی په هوا کې د هغوی خبرې کوو او که نه چېرې مونږ په خپل کور کې نو او په دې باندې مونږ خپل دغه وکړو چېرې دا زمونږ دپاره کافي دی نو بیا کار ټیک دی. چې خپل لور خور کړمېزه نه که یو سړی دلته ښکلي یعنې هغه ښکلي کاریګري او ښه بهترین کاریګري خو چې یو شي امپورټ شي یا د کراچۍ نه دا د کراچۍ نه ماله راغلی دی که نه او یا ماله د بارمل نه راغلی دا خو د بارمل شی دی. موږ ته څوک دلته د بارمل شي وښیي زه ورته یم دا دلته په انځرګي کې جوړېږي وایم دا دونه بېکاره دی خو تا ولې نوم د بارمل کې ښودی دی. نو دا زموږ د خلکو علمیه ده چې لکه مطلب دا دی دا یعنې د انسانیت یو فطرت داسې روان دی چې د بار شي د بار سړی هغه سړی مني او خوښوي یې د خپل کور د خپل وطن د خپل کاریګر هغه څوک نه خوښوي. نو دې سره نقصان څه کېږي؟ نقصان خو دا دی چې یروره چې اوس لکه ملې مونږ خود کفالت استعمالولې نو زمونږ نه به یعنې ملې ښې پیسې زیاتې پیسې ډېرې دا به زمونږ نه نه تلې که نه او په کور کې پاتې کېدی که نه یعنې زمونږ نه پیدا بل ملک ته لاړه بل خوا لاړه څنګه چې چینا لګیا دی که نه. یاره بار خو چې موږ په کوم ټایم کې وو نو هغه خو موږ ته د هغه ځای کپیلانو به یې موږ له د پاکستان نه لکه دا پلانکې واسکټ راوړی دا بوټان موږ له پاکستان نه راوړی نو لکه د بارمل خو داسې خاص څه نشته. نو دا خو جدا یو دغه دی چې لکه سړی اوس د هغه ځای بنیني هغه جنډه پې جوړی هغه په 1500 والي او د دې ځای په صرف جنډه نه وي هغه پاتیانالي. دا وجه څه ده؟ نو وجه خو دا ده چې زمونږ شعور نشته بس دا به ووایو. نو اوس په بنین کې څه دغه شه دا خو لکه زمونږ به کمې به په مونږ کې که نه پاکستاني شي په شان دی دغه خو لکه په یو ملک هم نشته. لکه مثال په طور مونږه سیز اکثر بازار ته راشو نو دکاندار نه جاپاني سیز غواړو که نه نو د هغې وجه دی چې د هغې کوالټي ښایي ریټ هم ګراني خو کوالټي ښایي په کوالټۍ مونږ خوښوو. یو دویم سیز زمونږ خلک عام طور نن سبا د چینا خوښوي بس چې کوم دکان ته ورځي نو چینا نو د هغې وجه دی چې هغه په ریټ باندې ارزاني. پاکستاني سیزونه ښه دي خو د هغې اصل کې د هغې قیمت بیا سې وایي ځکه چې زمونږ پاکستان کې کارخانې چې کوم سیزونه جوړوي نو هغه په هغې باندې په هغه پروډکټ جوړولو باندې خرچه ډېره راځي. مونږ د خپلو مشرانو یا مونږ د خپلې پښتونخوا د دې چې کوم رسم رواج دی کوم روایت دی زوړ نو هغه مونږ په هره خبره کې لکه پرېښودو او مونږ بل طرف ته لاړو. مونږ د خپلو مرضۍ مطابق یا د خپلو شبک مطابق به ورته ووایو یا نن د رواج مطابق په دې پسې لاړو او زمونږ نه هغه خبرې پاتې شو په هغې که په فراس خوا کې دی که په جامو پیزار کې دی که په هغه اغوستلو خرڅولو کې دی نو خرچې هم بړه وشوې. هر سړي باندې بوج زیات دی او پریشان دی په دې وجه چې دلته کې په روپۍ کار کېږي هغه نه کوي او هلته په لس باندې کوم دی هغه څیز اخلي. د ریډیو پښتونخوا مردان لپاره افضل خان مومن. دا افضل مومن په د کلتوري سنت حوالې سره
یو ریپورت تیار کړو، هغه تاسو ته موږ پیش کو. هغې نه پس زه بر اعظم خپل میلمه طرف ته محترم ایډوکیټ اکبر هوتی نن زموږ میلمه دی. هغې سره به نن په دې حواله باندې موږ گفتگو کوو او ځان به ترې پوهیو چې کلتوري صنعت څه څیز دی، د دې د فروغ دپاره موږ کم اقدامات اوچتولی شو. ټولو کې اول خو اکبر هوتی صاحب زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ پروګرام کې شرکت وکړو او نن د اهمه موضوع باندې تاسو موږ سره یو نشست کوئ. ټولو کې اول خو لومبې زموږ د اورېدونکو ته دا خبر وکړئ چې دا کلتوري صنعت یا دا کلچر انډسټري بنیادي طور باندې څه څیز دی. ډېره زیاته مننه ساجد صاحب ستاسو د ریډیو پښتونخوا چې په ډېره مهمه موضوع باندې ماله د څه خبرو مقرره کړه. ثقافتي صنعت چې موږ ورته کلچرل انډسټري وایو، لکه څنګه د صنعت نه خو تاسو ټول واقف یې چې صنعت دې څه شی، صنعت داسې دی چې د خام مال په یو ښه شکل کې وړاندې کول او هغه بیا خلکو له ورکول دا صنعت دی. او ثقافتي صنعت مطلب یعنی ستا د خاورې چې کم پیداوار دی هغه ته په خپله د خپل ځان لپاره هغه د خام مال نه ریفاین شکل ته وباسې هغه جوړ کړي، نو دا ستا کلچر انډسټري شو، دا ستا ثقافتي صنعت شو. مثال به طور لکه ما مثال یو زه ورکولی شم، لکه دلته مالوچ کیږي چې سپنډ سم ورته ویلی شي او هغې نه ته کپړه جوړی، دا ته ته کډه لګې او کپړه ته جوړی، نو دا ستا د ثقافتي صنعت یو شکل دی. یا د دې نه علاوه مثال په طور د غنو دا پوک دی، د غنې دا پوک چې دی دا ته سره پاره په کار راولي، ته تل بورډ جوړی، ته د فیول دپاره په کار راولي، نو دا هم ستا د کلچر انډسټري یو حصه جوړېدی شي. دې ته کلچر انډسټري یا ثقافتي صنعت معنا په بنیادي توګه چې زه خلکو ته اسانوم نغه دا ده چې ستا د خاورې، ستا د وطن، ستا د کام هغه خام مال هغې نه په یو ښه شکل کې د خپل ځان د خپل استعمال لپاره یو څیز جوړول، هغه جامه پیزار هم راتلی شي، هغه چې دی نو نور د ژوند د تیرولو چې کوم اوزار دی تا ته ضرورت دی، هغه ستا د کار کسب اوزار هم جوړي راتلی شي. هغه د خوراک سیزونه هم شامل دي. خوراک چې دی نو هغې ته مونږ په دغه ژبه کې کوزین وایو یا ټریډیشنل فوډز وایو. بالکل دا د کلچر انډسټري یو حصه د خوراک. هغه داسې ده چې مثال په توګه تا سره ګوړه ده، بالکل ګوړه تا سره غاڼې ده، دا ګوړه چې ته جوړې او دې ته به پراپر برانډینګ وکړې، دا ستا کلچر انډسټري ده. یا مثال په توګه باندې ته ستا د مردان بدایونی پیړۍ ده چې اوس یو کلچرل هسټري، یو کلچرل هیریټیج شکل اختیار کړی دی چې ته اوس د دې باقاعده برانډینګ وکړې او دا ته مارکیټ ته ورکې، دا ستا د کلچر انډسټري حصه ده. مثال په طور تا سره د ګوړې شربت دی چې ته د فوډ پروسیسنګ کې او څنګه ته ګورې یا او دا د ګوړې شربت د دې خو پراپر یا داسې چې کوم د پرایویټ کمپنیو جوړ شوی کولډ ډرینکس دي چې مونږ مختلف په دې ودونو خادو کې مونږ وینو او ملمنو ته اکثر پیش کوو ډېر په فخر سره. اوس کو دا کولډ ډرینکس تا د ګوړې دا شربت مونږ خو د بهر نه راغلي تجربې دي او هغې کې مختلف کیمیکلز دي. اوس که مونږ سره داسې ماهرینی داسې هنرمندانی چې د هغې فوډ پروسیسنګ کولی شي، هغه یو داسې شکل سره اختیارولی شي چې هغه د بلا مودو دپاره هغه په هغه اصلي شکل کې محفوظ وي. نو مونږ د ګوړې شربت بهترین مشروب دی زمونږ خپل اوریجنل کورنۍ، دا چې مونږ پرووایډ کوو بهر دنیا ته هم لیږو، د خپل ځان دپاره هم استعمالو، نو دا هم د کلچر انډسټري یو بهترین ذریعه وسیله ده. د دې نه علاوه ساجد صاحب مثال مونږ سره د غنو شربت دی، مونږ سره غنې دلته ډېر زیات کیږي، چارسده، مردان، صوابۍ، دا بالکل د غنو کور دی. د دې غني پوګم مونږ چې دی د خپل ځان دپاره په کارولو شو، د دې نه یو انډسټري جوړلی شو، بلکې د دې غني شربت چې دی نو دا مونږه د دې فروټ پروسیسنګ کولی شو، دا مونږ دنیا ته هم لیږلی شو، د خپل ځان دپاره هم په کار راوستی شو. دا صاحب نور ډېر زیات دي، لکه مثال په طور مونږ سره د کپړې په شکل کې د سوات مارکیټ دی، مونږ سره د چارسدې مارکیټ دی، مونږ سره د بنو مارکیټ دی، مونږ سره د لرګي په شکل کې د ډېر اسماعیل خان مارکیټ دی، مونږ سره د میزیری په شکل کې د مردان او د جنوبي اضلاعو ډېر غټ مارکیټ دی. دغه رنګه بیا مونږ سره د هزارې ډیویژن چې کوم د باسین د غاړو د اضلاع دي، دغه ځایونو ته هم زمونږ داسې ډېر خام مال دی چې هغه پیدا کیږي او د هغې نه مونږ په صحیح او حقیقي معنو کې. یا مونږ سره د صوابۍ چیل چې کوم پړونه دي، چیل پړونه دا زمونږ یو ډېر غټه کلچر انډسټري ده، ځکه چې دا خو پښتون
د پښتنو وطن دی او دلته 50% زنانه دي دغه 50% خامخا چې کورونه وزنه پړونی پسري نو دا ډیر غټ مارکیټ دی د پړونی مونږ سره چې پاره کم هغه ډاټس دي چې د یو جنگ په تناظر کې دا پړونی ډیولپ شوی دی دا زمونږ د کلچر انډستری خو د بدقسمتۍ نه دلته زمونږ هنرمندان چې دي نو په یو لیګل پیرامیټر کې هغه نه دی راغلی تر اوسه پورې نو کدی په دغه لیګل پیرامیټر کې راشي د دې د باقاعده یو برانډینګ جوړ شي د دې د لپاره باقاعده د صنعت شکل ورکړي شي نو د سره به هنرمندان هم خوشي او دا خوره هم خوشي چونکه اکبر صاحب تاسو د کې اوس دا خبره کوي چې دا هنرمندانو د پکار دي چې د کلچر انډستری کې کار کې او داسې سیزونه جوړي چې هغه مطلب مقامی سطح باندې د خام مال نه تیاریږي نو د کې سوال دا پیدا کیږي چې داسې څه اقدامات کیدي شي چې د سره د کلچر انډستری پروموټ شي او د کلتوري صنعت چې دا وده وکړي ډېر ښه سوال مو کو ساجد صاحب د دې لپاره ضروري دا ګوره د کلچر انډستری د پروموشن لپاره یا د پرمختګ لپاره دا د یو د انفرادي کار نه دی نه دا د هنرمندانو ذمہواری ده ځکه چې د اغي دومره شعور نشته د اغي دومره پوهه نشته په دې لړ کې د دې لپاره باقاعده په هر صوبه کې د 13 ترمیم نفس چې په کانسټیټیوشن کې 13 ترمیم راغی دا غي نفس صوبو ته باقاعده د اختیار ورکړی شوی دی چې اغي د خپل کلچر پروموټ کی اری صوبې ته د 13 ترمیم نه پس د کلچر پروموشن اختیار ثبوت ورکړی شوی مثال په تور دلته زمونږ خیبر پښتونخوا صوبه ده د خیبر پښتونخوا ډایریکټریټ اف کلچر چې دی نو باقاعده د دغه منډیټ دی دا دغه ذمہواری ده چې اغي باقاعده د هنرمندانو د لپاره د انټرپرینورشپ پروګرامونه شروع کی اغي لوړې وړې قرضې ورکی د اغي د صنعتونو د لپاره د برانډینګ جوړ کی اغي دی په دې لړ کې د آی ټي بورډ سره یو تماس ونیسي چې اغا د هنرمندان د کې ساجد صاحب یو بل ډېر ضروري خبره ده کول غواړم د ریډیو پښتونخوا د پلیټ فارم نو هغه د هنرمندانو لپاره ده چې تر سو پورې ستا د هنرمن سماجی حیثیت منل شوی نوي نو ستا کلچر انډستری په مخ کې نزي او هغه داسې چې دلته د بدقسمتۍ نه زما خامتا خوخي خو زما جوړه بدی شي دغه گیپ به ختمول پکاري دغه هنرمندانو هغه سټیټس به منل پکاري دغه سماجی حیثیت به منل پکاري ځکه چې زه درته وسوم چې کلچر انډستری ولې ختميږي دا مدومیت طرف ته ولې روانه دغه بنیادی وجه دا هم ده چې مثال په تور زیم او زه د کډې کار کوم یونکه په معاشره کې ماته خلک په هغه نظر نه ګوري په اجره جماعت کې مې هغه شاندان سره برابر نه ساتي نو زه خپل بچی ته دغه هنر نه منتقل کوم د دې ير نه چې زما زوی بم سبا دغه نو زه دغه زوی خپل زوی چې دی هغه زه کوشش کوم چې چرته په سرکار کې بابو لګوم کلر کې لګوم چپړاسی لګوم د ملک نه بار لګم خو زه ورته د خپل هنر نه ترانسفر کوم ځکه چې ماته پته ده چې زما دغه حیثیت نشته نو د بم نه نو دا د کلچر انډستری په لار کې ډېر غټ رکاوټ دی چې تر سو پورې او دا کار د سرکار د ریاست ذمہواری ده چې د دې لپاره کم متعلقه ډپارټمنټ ته چې هغه د دې هنرمندانو د حیثیت د منلو لپاره د انټرپرینورشپ د وړې وړې قرضې ورکی او د انکریج کی د دې د کار دنیا ته وخی دی چې د دې د کار ایگزیبیشن وکي نو دې سره به دا خلکم د دې دی بم ور سره حوصله منشي او د دې کار بم په وړاندې دي چې څومره کار په وړاندې دي بل اهم خبره کوم هغه ډیره زیاته یو خبره کیږي بل روزي بل د هنرمندان چې کم مهنت کوي مثال په تور زمونږ د جنډې بازار د مردان اولته د میزری کار دی په دې هنرمندانو په ارزان نرخونو باندې دا غړ سرمایدار سرمایه‌کاري کې دی باندې جوړي اغه په انټرنیشنل مارکیټ کې په غټو پیسو خرڅي بالکل خو دی تا هغه موازنه ملاويږي دی هینډ ټو ماوتي دی ټول همر دن وړې سر په جګړې چې را زدا کار کوم زب په دې باندې آیا زمانه خېټه او چر دي ته نیغ پنیغه د دې خپل هنر صحیح معاوضه ملاویدنه دی به د ماشومانو د تعلیم نه وردي غم بنو د دې به خېټه د دوزخ مسله نه و د دې اقتصادي حیثیت به مضبوط او د دې به د کار په مخ کې بوته چې څومره کار په مخ کې بوته نو زموږ د ریجن زموږ د علاقو زموږ د هیته بور سره کېده لیک اکبر صاحب یو سوال بل زما په ذهن کې راځي چې موږ کوګورو دا موضوع ډیر وسیع موضوع دی د دې یو تھیوریټیکل بیک گراوند هم دی بالکل او د دې چې دین یو اون ګراوند داسې خبرې دي او کو فرض کومه دا وګورو چې کله نه ملټي نېشنل کمپنی راغلي دي جی هغه ملټي نېشنل کمپنی چې کله هم یو علاقې ته یا یو ملک ته ورشي یو ریجن
ته نو هغه خامخا په لوکل انډستری باندې اثر انداز کیږي. بالکل همدا هغه مختلف وجوهات دي، خو زه هغه وجوهاتو طرف ته تلل نه غواړم، خو زما بنیادی سوال دا دی چې ګورنمنت خو چونکې الریډي مختلف قسم قرضې هم ورکوي، یو ادارې مهم داسې جوړې کړي دي چې هغه په دې باندې کار کوي، سمی ډول لون ورکوي، مختلف وقتاً فوقتاً سکیمز اناونس کیږي د ګورنمنت د طرفه. خو دې کې اوس چې کوم ایشو راځي چې دا ملټي نیشنل کمپنۍ هم دلته موجود دي، د دې په موجودګي کې بعد دا څنګه پروموټ کیږي؟ ما خو درته دا وې چې کچره بالکل زه د دې خبره نه انکار نشي کېدی چې د ملټي نیشنل کمپنیو یلغار د په ټوله دنیا کې یوازې زموږ په ملک کې نه، په هر ځای کې دا اوس د هغې کاونټر کولو دپاره، د هغې د مقابلې دپاره د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې د ریاستي ادارو د حکومتي ادارو نه بیا مضبوطې ادارې نورې نی، بالکل ځکه چې دې سره غون یو مشینري اوس کو دغه مشینري خپل انټرست ساتي چې یاره زه خپل هنرمندان یا خپل هنر یا خپل خام مال یا خپل کلتوري سند دا زه بوسټ اپ کوم، دا زه ګروم کوم، نو دې ته هیڅ قسمه رکاوټ په لار کې نشي راتلی، ځکه چې دې سره یو پلین موجود وي. لکه څنګه چې ما وایي د 18 ترمیم په رڼا کې دا ذمواري چې ده نو دا د صوبې ده، بیا د صوبې لیول باندې ښه ډایرکټریټ اف کلچر دی. اوس ډایرکټریټ اف کلچر که خپل ایکسپرټس هایر کي د دې دپاره او باقاعده هیلپ ډیسک ولګوي او په ټولو ضلعو کې دغه شان کار روان کړي، نو دې دپاره هېڅ قسمه دا ګرانه خبره نه ده. ټیک شو. اکبر صاحب زه به تاسو نه اوس یو بل سوال د خپل ملک حوالې سره کوم. تاسو زموږ په دې ملک کې یا زموږ د ریجن یا زموږ د علاقه چې کومه ده په دې کې د کلتوري سند څومره پوټنشل شته دی یا د کې څومره گنجایش شته چې دا مزید امپروو کیدی شي، دې باندې تاسو لکه رڼا واچوئ. کوم ځای کې چې په کومه خطه کې چې خدای پاک انسانانو له څومره قدرتي نعمتونه ورکړي دي، دغه ټوله خطه او دغه ټوله ټولنه چې ده نو د کلچر انډسټري یو بهترین ذریعه جوړېدی شي. مثال به طور ما چې څنګه د ملک وي چې زمونږ په ملک کې مختلف خطې دي، سیمې دي، خیبر پښتونخوا ده، پنجاب دی، سند دی، بلوچستان دی، د هرې علاقې له خدای پاک په خپل ځای باندې خپل نعمتونه ورکړي دي. دغه نعمتونه چې دي لکه مثال په طور باندې چې موږ له وګوایو چې موږ سره غر شته، موږ سره میدان شته، موږ سره سیند شته، موږ سره چې دی نو شاړه او بنجرم شته. اوس په دې کې ډېر داسې څیزونه پیدا کېږي چې د هغې نه موږ خپله کلچر انډسټري جوړولو شي. لکه څنګه چې ما په ابتدا کې وویل چې مردان، صوابۍ او چارزده ګنو کور دی. بالکل. اوس دا ګنې چې دی دا یو فصل به خلکو ته ښکاري، خو د دې یو ګني نه یو خوا موږ د ګوړه ډېر لوی صنعت برابرولی شو، خو چې هغه موږ خپل زمیندار ته هغه کم چې د هغه حیثیت دی چې هغه له ورکو. د دې نه علاوه د دغې ګني نه موږ درې بنیادي مضبوط صنعتونه ایستي شو، ګوړه، پوک او د ګني جوس. د دې نه موږ یو ډېر لوی مارکیټ ایستي شو. دغه رنګه بیا موږ سره چې دی ایون که د موږ د تماکو چونکې دا خو د انسان د صحت خلاف یو خبره ده، خو چې د دې نه دا کومې ډنډرې وځي بالکل دام زمونږ ډېر غذیات لکه په یوټیلایز کولی شو. د دې نه علاوه چې موږ سره کم د نور فصلونه دي چې هغې نه موږ خپل بنیادي کار، مثال په طور موږ د وږي چې کم دي د دې نه د دانه او د باقي پاتې خام مال د دې دام زمونږ په بورډونو جوړولو کې یو ډېر لوی کردار ادا کوي. نو زمونږ په ټول ملک کې ډېر های پوټنشل دی، ځکه چې موږ سره قدرتي نیچرل ریسورسز دي. هغه نیچرل ریسورسز چې کم دي یا پیداوار چې کم دی، کم پیداوار چې مونږ کوو د ځمکې نه مونږ ته کم پیداوار راځي، هغه پیداوار زمونږ د ثقافتي صنعت مضبوطې ذریعې جوړېدی شي. بالکل پوټنشل شته، صلاحیت شته دلته چې مونږ د هغې په ذریعې باندې خپل مارکیټ په مخه بوتلی شو، که هغه زمونږ ټینجبل دی که انټینجبل دی، دواړو صورتو کې. لکه زمونږ که مونږ سره لرګي د سوات په غرونو کې ښه برابر لرګي دی، مونږ سره چې دی نو د دې نه علاوه د چمړې په سلسله کې مونږ سره د 400 یو ډېر لوی لیدر مارکیټ دی، لیدر ویلیج دی باقاعده، چې د هغې نه زمونږ یعنی په انګلینډ کې یا چې هر یو ملکو خو هلته ستا د سپلای برانډ جوړ شوی، سپلای ستا ده، شکل یې ستا دی، فیکټري ستا ده، برانډ یې په انګلینډ کې جوړ شو. دا څومره د افسوس خبره ده چې دا تر اوسه پورې د خپلې سپلای چې انټرنیشنل مارکیټ لري، تا برانډینګ تر اوسه پورې جوړ نه کړو. دغه رنګه بیا تا سره کلچر کوزین دي، کوزین چې موږ ورته روایتي خوراکونه وایو چې هغه تا سره دي چې هغه په ټولې دنیا ته ستا د مردان پیړه د ټولې دنیا ملکونو ته ځي، خو تر اوسه پورې تا د هغې څه برانډینګ جوړ نه کړو.
ستا د میزری کار دی، ستا د پیتلو کار دی، ستا د زمونږ چې کولالا نورونه را کم د خاورې کار کوي دا دی. تا سره ستاسو نه د پیښور غټ کیسهخانې مارکیټ تباه شو، صرف 2 کاریګر پاتې شو ساجد صاحب هلته، چونکې د هغه د کار قدر و قیمت نو د تانبې چې کم کار و یا چې کم موږ هلته هغه نقشنګاري به کته، نو د هغه ټول څیزونه چې پوټنشل شته، صلاحیت شته، خو توجه غواړي او موږ په هغې باندې دغه څیزونه موږ ته مخې ته نه ښکاري، خو د دې ډېر غټ ارزښت دی. دې کې اکبر صاحب تاسو چونکې خبره کوئ، چونکې موږ خو اکثر په دې د معاشیاتو چې کوم یو ساده غونته کې اصول د ډیمانډ او د سپلای دی، چې کوم ځای کې ډیمانډ وي نو هلته به سپلای وي. نو اوس موږ د کلتوري صنعت ته وګورو یا د دې چې کوم پراډکټ دی، مصنوعات دي، هغې ته وګورو، نو د هغې خو یو خو دا ده چې حکومتي سطح باندې تاسو خبره وکړه، موږ د خلکو د رویو مثال والو چې څنګه زموږ په ریپورټ کې په دې باندې ډېره خبرې وشولې او ډېرو خلکو نه رایه واغستې شوه، نو تاسو څه وایئ چې د خلکو رویه چې کوم لوکلي تیار شوي زموږ کلچر انډسټري څیزونه دي، هغې طرف ته د خلکو رویه څنګه ده؟ د خلکو د رویې په وله ډېر پیچیده او مشکل سوال هم دی، خو زه دا وایم ساجد صاحب چې ځینې څیزونو کې داسې دي چې د هغې دپاره به ته اشتهار کې، د هغې دپاره به ته خلکو کې کار کې، ذهن سازي به کې. بعضې څیزونو کې ذهن سازي چې دا د یو فرد کار نه، دا د یو فرد کار نه، دا د یو ادارې کاري. اوس دغه ذهن سازي به ستا د میډیا په ذریعه کېږي. زمونږ د بدقسمتۍ نه زمونږ د میډیا کردار هم هغه عمره زورور نه دی په دې لړ کې. لکه زه چې تاسو ته یم چې د انټرنیشنل یا د ملټي نیشنل کمپنۍ کولډ ډرنک راځي او هغه ما کې ځای جوړي، دا ولې جوړي؟ هغې ایډورټایزمنټ، هغې پروپاګنډه زبردسته ده. ولته اکبر صاحب میډیا هم دا خبره کوي چې زمونږ په ملک کې خلک سیاسي او داسې بریکینګ نیوز خوښوي او دې څیزونو باندې پروګرامونه نه خوښوي. نو دا به اوس ځکه خبره ده که نه چې د خلکو کوم سایکي ده، د هغې مطابق به حکومتي اقدامات هم داسي چې دی به د خلکو نفسیات چې دي نو به ګوري او هغه شان به ورته دی پالیسیز به ورته جوړوي. ځکه چې زه آی روز وینم په میډیا باندې، په ایډورټایزمنټ کې وینم، زه په پروپاګنډو کې وینم، ما د ملټي نیشنل کمپنو د خوراکونو علاوه خپل د لوکل خوراک یو تر اوسه پورې عکس او تصویر او مشاهده هم نه لیدلې. بالکل ما سره د پیړۍ غټ مارکیټ دی، ما سره د سپلو غټ مارکیټ دی، ما سره د صادرو غټ مارکیټ دی، ما سره د قدر غټ مارکیټ دی، ما سره د میزری غټ مارکیټ دی، ما سره چې دی نو داسې کم مسالې ما د دې یو مارکیټ، یو مشاهده، یو شکل، ځکه چې هنرمند په ذاتي توګه میډیا ته اپروچ نشته او سرکار پکې دلچسپي نه ساتي، نو دا به په دې طریقو باندې کېږي. ٹھیک شو. اکبر صاحب یو بل خبره چې دې کې موږ صحاده پورې دې باندې ډسکشن هم وکړو، خو هغه داسې څه اقدامات کېدی شي چې دې باندې زموږ کلتوري صنعت چې دی دا په پرمختګ شي او د کې وده وکړي. ما خو تاسو ته ووایي چې موږ سره باقاعده شکر دی، د خوشحالۍ خبره چې موږ سره اداره شته چې د هغې نوم دی ډایرکټریټ اف کلچر خیبر پښتونخوا. اوس ډایرکټریټ اف کلچر خیبر پښتونخوا په دې لړ کې خپل مهم کردار ادا کولی شي او هغه دا چې هغې یو ډیټابیس جوړ کړي. هغه ډیټابیس به داسې جوړوي چې هغې به آیډنټیفیکیشن کوي چې په کومه ضلع کې موږ سره کم کلچرل انډسټري ده، په کم شکل کې دا موجوده ده او په کم شکل کې دا موږ بوسټ اپ کولی شو. د هنرمندانو آیډنټیفیکیشن وکړي، هغې په هر ضلع کې هیلپ ډیسک جوړ کړي او وړې قرضې په ساسانو شرایطو باندې هغه دې ولور کړي. ما په خپله په کلچر ډپارټمنټ کې چې په کلچر پالیسۍ کله ما کار کوو، زه د دغې ټیم برخه پاتې ساجد صاحب. دا زه په یقین باندې ویم د ما نه د ملکونو نومونه هیر دي، خو ما د 12 ملکونو کلچر پالیسۍ سټډي کړي دي. د هغې چې کوم لیګل او کانسټیټیوشنل پرسپیکټیو هم ما سټډي کړې ده. په هغې کې ډېر داسې ملکونه چې خپل هنرمندان یې د ټیکس نه مستثنا ګرځولي دي. خپل لوکل انډسټري د لوکل انډسټري د پروموشن لپاره پروتوکول ورکو چې دی د خپل لوکل انډسټري چې دا دی په وړاندې بوزي. اوس داسې به کېږي چې دلته مونږه انټرپرینورشپ د وړو خو انټرپرینورشپ د ملټي نیشنل کمپنو لپاره یا د بخښنه غواړم د ایجوګانو لپاره نه، نیغ په نیغه د هنرمندانو لپاره وړې قرضې ورکو، هغې له مونږ ټریننګ وکړو، د هغې مونږ ګرومینګ وکړو، هغې له مونږ ذهن سازي وکړو او د هغې خبرو ته ذهن ته دا خبره واچو چې تاسو زمونږ دپاره محترم یو، دا روزګار ستاسو نه بیا ډېر محترم دی، تاسو به د دې وطن دپاره او د ځان دپاره او زمونږ دپاره دا کار کوئ. نو چې تر څو پورې ما خو خبرو کوو د هغې سماجي حیثیت مونږ قبول کړو، تسلیم یې کړو، او دویمه خبره دا ده چې مونږ وله چې دی نو د قرضې په شکل کې اقتصادي مدد وکړو،
نو علي په غیبه په وړاندې دي. ټیک اکبر صاحب چې تاسو خبرو کړه دا خو یو تاسو د ادارې مختلف کردار ادا کولی شي د حواله سره، خو د عام ولس چې کم دی هغه ته به تاسو څه ویل غواړئ د دې خپل کلتوري سند د پروموشن لپاره؟ زه عام ولس ته دا ویم چې تاسو مهرباني وکړئ. زه خو خواست کولی شم چې په کار دا ده چې څومره د لوکل هنرمندانو د لاس جوړ شوي مصنوعات امونږ استعمال کو، نو دا ګټه به زمونږ نه خلکو ته ځي. یو به زمونږ خپل خام مال زمونږ په خره ځي، بل هغې ته به ګټه ځي، خپل خلک به په روزګار وي. مطلب خپل بوټه چول، خپل سپلی چول، خپل پیزاره چول، خپل صادره چول، خپل ټوپې په سرول، د دیر کې خپل ټوپې جوړیږي، دغه خپل ټوپې په سرول، خپل مشروبات استعمالول، خپل مشروبات د ټولو نه زیات. لکه زه ته اوس وایم دا ګورې دا ډېره ښه خبره دا موضوع دومره ساجد صاحب وسیع ده چې اوس موږ څه پې ووایو که نه، په دې باندې به موږ خیر د نور هم پروګرامونه کوو. خو زه چې کور کې موږ ناست یو مېلمه راوشي فلانې پراډکټ یاد کړو، فلانې برانډ یاد کړو، راوړه نو خو دوه درې چکې ګوړه وله مونږ ولې په اوبو کې نه دغه کوو چې لږه ونته ګوره پکې واچو، خپل د ګوړې شربت ولې وکړو، لیمبو پې ولې دغه کوو که نه. یا پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا تخم ملنګه وره دنیا د دې شربت ولې نه کوو. یا چې دی نو مونږ سره نور ډېرې زرعي دي د هغې ګوره مونږ به خپله سوجي به مونږ به خپله حلوا پخوله. اوس مونږ د ملټي نیشنل کمپنیو بسکټان وروړو، مونږ پلانې پیزا او ډنګرې پیزا. نو دا ده چې تا تر څو پورې مونږ په خپله د خپل ځان او بله د دې خوراکونو کې د خپل کلچر کوزین کې یا د خپل مصنوعات استعمالولو کې فایدې هم دي، د صحت فایدې هم دي، ښایسته هم پې بنده ښکاري. خپل زمونږ به خپل جولا به وه، خپل هنرمند به و، او هغه ښکلې په لاس به کډۍ به یې جوړې کړې او غاړې ته به هغه کپړې واچولې شوې او دروند څادر به و، ښه ښکلې درنې سپلی به وي، دا به مونږ واچولو، دا به زمونږ لباس و. نو مونږ دا په کار دا دي چې عام ولس ته زما دا دغه خواسته چې کوشش اوس کو یو شی نه بالکل. اوس مثال په طور فرج زما ایجاد نه دی، بالکل ایر کنډیشن زما ایجاد نه دی، نو زه خلکو ته کم ځای نه ووایم چې خپل فرج استعمال کړي، خپل ایر کنډیشن استعمال کړي. خو چې کم شی زما خپل دی او هغه امکان لري چې دا زما سره موجود دی او دا زما په وس دس کې دی، نو په کار دا دی چې کم شی زما په وس دس کې دی چې زه وکړم، او چې کم مې نه دی خو به مجبورا زه بهر نه راغواړم. بالکل. نو ساجد صاحب دغه زما پیغام دی خپلو خلکو ته، خپلو مینو ته. ګرانو اوریدونکو، دا اکبر هوتي صاحب تاسو داغي خبرې په کلتوري سند باندې واورېدلې چې دا څومره اهمیت لري په یو معاشره کې، یو علاقه کې، په یو ملک کې. په دې باندې به زه ډېر څه ویل نه غواړم، خو د دې پروګرام اختتام به صرف په یو مختصر غونډه کې ریکویسټ باندې وکړم، یو درخواست دی تاسو ته چې تاسو خپل مقامي سند جوړ کړي مصنوعات استعمال کړي چې دی به ستاسو خلکو ته فایده وي، ستاسو معاشیت ته به فایده وي او تاسو ته به یو ښه څیز ملاویږي. او د پروګرام اختتام به د علامہ اقبال دې شعر سره وکړم چې عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. خدا حافظ.